أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقره پارا نمبر 2 او رکو نمبر 23 آیات نمبر 187 یو آیات ویلې کېږي. مخکې مونږ ویلو چې روژې کې تقریبا 3 پیرې چې نو هغه تغیر راغلو، نو 2 پیرې مخکې د هغې تذکره چې نو هغه وشوله. اوس درېیم کم تغیر چې نو هغه راغلی او د هغې ذکر کېږي اوس په دې کې چې لاوله کې چې نو هغه روژې کله فرضیت رالو، نو په هغه وخت کې به دا قانون ولو چې کله به یو سړی ماښام روژه ماته کړله، نو د روژه ماتې نه وروستو بیا به چې کله دی اوده شو په ده باندې خوراک، څښاک، جما دا 3 واړه په بیا حرام شولو. د اوده کېدو نه مخکې که د خوراک کولو، که څښاک به یې کولو، که جما به یې کوله، د دې 3 واړو ده ته اجازت ولو. خو چې کله به اوده شولو نو اوده کېدو نه وروستو بیا دا 3 واړه شیزونه چې نو په ده حرام شولو. نو دې ځای کې اوس نو هغه 2 واقعې ذکر کړي، تفاسیر چې نو هم راغستې دي، احادیثو کتابونو هم راغستې، مسلم، ترمذي، نور چې نو سنن دې ټولو راغستې تقریبا. نو دلته اوس هغه 2 واقعې ذکر کړي. یو دا احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم د دغه ځای، او دویم چې نو الله رب العزت ذکر کړی دی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. د وړاندې متعلق چې نو هغه ذکر کېږي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او دغه شانتي نور صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا غوینه چې نو هغه د رمضان المبارک په شپه کې چې نو خپل کور والا سره میلاو شو. نو دی چې کله د خپل کور والا سره میلاو شولو او حالان کې ما تاسو ته وی چې هغه وخت کې به قانون دغه ولو، نو دوی بیا وی چې دا زموږ د سلوی ګناه وشولو، خوب نه ورستو خدا شزونه حرامو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام دراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسوله مونږ الله ته توبه وباسو، تا ته توبه وباسو، مونږ چې نو هغه لوی ګناه را نشوي هلاکت کې واقع شو. حضور علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل مفهوم چې نو دا ټول خلاصه ده چې ولې څه چل شي د الله رسول بیګا چې نو هغه زمونږ د قشان خپل کور وانه سره میلاو شي. نور صحابه چې نو هغه پاسه د الله رسول دا کار زمونږ نه هم د قشان ته شوی دی. الله جل جلاله دا آیات نازل کو وحل لكم ليلة الصيام الرفث. ستاسو لپاره چې نو هغه د روزې په شپو کې د شپې چې نو هغه جما کول د خپل کور وال سره یو ځای کېدل دا د حلال کړی شوی دی، دا حلال دی، مخکې چې کم حرمت و هغه ختم شولو. نو دا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا وی چې نو په کمال تقوا پوجا د امت باندې الله جل جلاله ډېر لوی چې نو هغه مهربانتیا کړی دی. که چېرته صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا غو کې خیانت وي، دا غوی کې چې نو هغه درغلی وي الیاذ بالله، نو دا به دې خبرې پټولې او چې کله به پټولې او غدا به کولې، نو دا غي د وجه نو بیا د الله جل جلاله سخو منراتل لکه څنګه چې په بنی اسرائیل باندې راغلی ول. نو صحابه کرام دا غو په معمولی ګناه دا غوی د ایمان په هغه کامل سطح باندې ول چې وای مکمل مؤمن داغه علامت ده، داغه ته به مرکوټه ګناه دومره غټ او دوره په پاغه باندې باری لکه د په چې نو هغه غر پروتي، او منافق سره ته
د ته به لوی ګناه چې دی نو هغه داسې معمولي هلکه ښکاري لکه د په پوزه چې مچ ناست و پاڅېدلو. نو چې کله صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین الله پیغمبر ته دغه خبر وکړه، الله جل جلاله آیات دا حصه نازله کړله اوحل لکم لیلة الصیام الرفث، ستاسو چې دپاره د روژې په شپو کې په هغې کې ستاسو دپاره جما کول دا جایز دی. مخکې چې کم د حرمت نو حکم و هغه اوچت شو. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، دې متعلق چې نو هغه شان نزول کې هم دغه راغلی حدیث مبارکه کې حضرت قیس بن سرمه رضی الله تعالی عنہ، قیس بن سرمه دا چې نو صحابي د به نو د پټو کار کولو، نو چې پټو کار کولو نو مخکې ما تاسو ته وویل چې طریقې کار دا و چې کله به سړی وده شو په ده باندې به خوراک څښاک هر څه بیا چې نو حرام شولو، نو دی د پټي نه رالو ستړی ولو بانک چې نو هغې وویلو روژې چې نو هغه ماته شوله، کور والته وی چې خوراک دپاره څه راوړم، ای ورته سي دی راوړم لږ تاسو انتظار وکړئ تودوم یا چې نو برابرومئ. اوس چې کله د هغوی دغه ورته ووی نو د ډډه واله او که خیال مو کړی کله چې سړی ستړی وي نو دی چې معمولي ډډه ووهي نو دله پریشاني راځي اوده کېږي، خوب ول راځي دا ستړیوالي د وجې نه. نو دا صحابي چې نو هغه دی اوده شولو. اوس چې کله دی اوده شولو کور والی چې نو هغه ډوډۍ دا وخت مطابقت چې نو هغه کم شزنو هغې تیار کول دا وړل چې اوس یې راوړل چې وی کتلو نو خاوند چې نو هغه حضرت قیس رضی الله تعالی عنه هغه اوده شو، هغه ډېره پښیمانه شوه چې دا چې نو هغه څه چل وشولو، اوس خو په ده باندې واپس خوراک څښاک چې نو هغه حرام شولو، اوس خو بیا چې نو هغه روژه نیسي ځکه چې هغه قانون دا نو دوباره روژه شروع شوه. سحر چې نو بیا پټي ته کار لاړو، ماسپښین چې نو هغه ټایم کې په هغه باندې بېهوشي چې نو تارې شوه، د ډېرې ولګې او ډېرې تندې د لاسه بېهوشي چې نو هغه پې تارې شوله. نو چې کله بېهوشي پې راله حضور علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده، صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین حضور علیه الصلاة والسلام ته وویل چې قیس رضی الله تعالی عنه سره بېګا داسې معامله شي، سحر بیا په خپل کار کې چې نو هغه لګیا ان تر دې چې نو هغه بېهوشه شو. الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وی تاسو خوراک کوئ څښاک کوئ تر دې چې نو هغه تور تار د سپین تار نه سپین تار د تور تار نه چې نو هغه جدا شي. بیا د دې متعلق چې نو هغه هم صحیح مسلم کې او صحیح بخاري کې چې نو هغه یو بل هم قصه کړله، حضرت چې نو عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ دا کم مشهور سخی سړی چې نو هغه حاتم تای، اکثر څوک خبره کوي نو خلک وایي حاتم تای، لکه څنګه په دې علاقه چې څوک چې نو هغه صدانه کې خلک وایي سم سخي ارسلا خاني، نو دغه شانتي حاتم تای د هغه زوی عدي رضی الله تعالی عنہ عدي ابن حاتم دې چې نو هغه وایي ګوره چې نو کله چې شروع کې دا آیات څنګه نازل شولو لکه چې نو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، نو زمونږ کې بعضې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د لاس نه چې نو هغه به خپې نه به چې نو هغه دوه تاره تور او سپین تار جدا یو ځای تاو کړل چې د هغې ته به یې کتل او خوراک به یې کوو. وی ما پخپله چې نو هغه دوه تاره راواغېستل، یو تور او یو چې نو هغه سپین او یې دواړه مې یو ځای کړل او د خپل بالښتي د لاندې مې کېښوده، ټایم په ټایم به پاڅېدم هغې ته مې کتل چې سهار شوی دی که نه جدا شوي دي که نه دی، خوراک څښاک مې چې نو هغه به کولو ټایم په ټایم وایي چې لا تارونه یو ځای دي. سهار چې کله شولو وی حضور علیه الصلاة والسلام رالم د الله رسوله سهار شو دا ټایم شوی دی هغه تارونه خو هغه شانتي لا دی یو بل سره یو ځای دي او زه چې نو هغه ما دغه خوراک کړی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته د الله بنده دې نه چې نو هغه د خیط الابیض دې نه مراد د ورځې رڼا ده، خیط الاسود د دې نه چې نو هغه د شپې تیاره مراد ده. نو دې ځای کې بیا حضرات چې نو هغه یو دغه لیکلی دی مسلې لیکلي ده، هغوی چې ګوره صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې هغه اهل لسان دی، عرب ژبې سره تعلق چې نو هغه ساتي، خو د هغې باوجود د هغوی ته دا خبره بني چې حدیث دا حجت دی دلیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حدیث او سنت باندې تا سره عمل نه کړی ته په قرآن چې نو هغه نشي پوهېدلی، تفسیر په دې ته نشي پوهېدلی چې تا ته په حدیثو باندې چې د هغه سره تا ته معلوم دی د هغې چې نو هغه تا سره مخکې د استاد نه زیاته سند چې نو هغه نه نقل نو ته د هغه نشي پوهېدی. اوس دا وایي وګوره اهل لسان ول داسې څو واقع چې نو هغه رالی
خو د هغې باوجود بیا هم دغه صحابي له چې دی نو هغه پته ورته نه لګېدله چې دلته د خیط الابیض او خیط الاسود نه څه مراد دی څو پورې چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت نه کړی وایي بیا ورسره دا آیات بخاري په روایت کې ورسره دا هم د مفهوم نه دی چې دا من الفجر دا ورسره بیا وروسته چې دی نو هغه نازل شو دغه وخته پورې چې دی نو هغه من الفجر ورسره نو نازل نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته پته نه لګېده نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې نو د هغې مفهوم هغه بیان کړو چې د مقصود دا دی بیا الله وایي ثم اتم الصیام الی اللیل د سحر نه واخله فجر صادق نه واله او د ماښام د شپې پورې نو شپه چې نو هغه تاسو ویلې چې نور پرېوتو سره شروع کېږي نو د نور د پرېوتو پورې دا وخت چې نو هغه ټوله به روژه نیولی کېږي دغه چې څنګه نور پرېوتو روژه چې نو هغه به ماته شي ولا تباشروهن وانتم عاکفون بالمساجد اوس دې ځای کې چې نو هغه د خبره درېیمه بل چې نو حکم الله پاک ذکر کوي تقریبا دا شپږم حکم دی نو اوس دلته الله جل جلاله وی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد چې کله تاسو په جماعت کې اعتکاف ته کېنئ نو د اعتکاف په دورانیه کې چې نو تاسو د خپل کور والو سره بیا نشئ میلای دی دینه مخکې حکم رالو چې خوراک سکاک په چې نو څوک به وده شولو دا به پې حرامېدل اوس دلته الله جل جلاله بیا په هغې حکم کې تخفیف راوستو احل لکم لیلة الصیام الرفث ستاسو دپاره جما کول چې نو هغه جایز شولو خو دا یاد ساتئ د اعتکاف چې کوم لږ شپې دي نو په دې کې که چېرته سړی یا چې نو کور والا دې اعتکاف ته ناستي نو د اعتکاف ته کېناستو په صورت کې دې صورت چې نو هغه جما کول دا ناجایز او حرام دي خوراک سکاک چې نو هغه کولی شي البته په دغه صورت کې چې نو د شپې هم د دې لپاره جما کول دا چې نو هغه ناجایز دي او دویم چې نو دا چې د دې سره د جما موافق چې نو هغه خبرې کول چې د هغې ته دوایي جما ویلی کېږي نو دا ورسره مکروه چې نو هغه دي ځکه دغه نه وروسته عموما اکثر خبره دغې طرف ته دی نو دې وجې نه چې نو هغه وایي دغه ورسره مکروه او جما چې نو هغه په اعتکاف په حالت کې دا ناجایز او حرام ده تلک حدود الله فلا تقربوها الله وی دا د الله جل جلاله د طرف نه تاسو ته حدونه مقرر شولو فلا تقربوها دغه حد خواته چې دی نو هغه مزئ ولی ځکه کوم چې نو هغه یو انسان ته یو شیز بارډر چې نو لګېدلی نو دی چې کله بارډر خوال لاړ شي نو ممکن ده چې دی په هغې کار کې چې نو واقع شي نو ځکه الله جل جلاله چې څومره هم آرام شیزونه دي الله جل جلاله داسې نه دی ویلي چې دا کار مه کوئ الله وی د دې خوا ته هم مزه د دې چې کم اسباب دی هغه هم استعمالوي لکه مثال په تور کې زنا ته وګورئ الله دې نه دی ویلي لا تفعلوا الزنا لا تعملوا الزنا زنا مه کوئ الله وی سوی لا تقربوا الزنا زنا ته چې نو هغه منځته کېږي ولې که چېرته دوایي زنا چې نو هغه ته استعمال کړل میسجونه دی ورته وکړل او دغه شان چې نږدې لوړې دی ورته شروع کړلې او داسې چې نو هغه نو څه تعلقات او گپ شپ چې نو هغه دی ورسره شروع کړو نږدې ده چې نو هغه په دغه ګناه کې هم واقع شي نو ځکه الله جل جلاله لا تقربوا الزنا دې خبرو ته چې نو هغه هم مه کوه که په خطا یې ټلیفون وکړو یا ستا ټلیفون په خطا ولګو معذرت وکړه ډایرکټ نو خبره ختمه نو دلته الله وی فلا تقربوها دا الله حدود دي د حدود د نږدې کېږي هم نه کراس کول خو نو هغه بیا جرم عظیم دی کذلک یبین الله آیاته داسې الله جل جلاله بیانوي خپل آیاتونه للناس خلقو ته لعلهم یتقون د دې دپاره چې دوی پرهیزګار شي نو دې کې فایده بیا د انسان ده ولې چې دې تقوادار شي نیک شي او صالح شي نو فایده د دغه انسان ده الله به دې راضي شي چې الله دې راضي شي د دنیا به ښه شي د ځنکدن به ښه شي د قبر به ښه شي د محشر چې نو هغه به ښه شي او که چېرته دا انسان دې چې نو تقوادار نشي نیک نشي د به دنیا خراب شي د به قبر خراب شي د به ځنکدن خراب شي د به آخرت خراب شي د الله اسم نشي کولی مخکې موږ غالبا ویلو ترمذي په روایت کې هم راځي مسلم په روایت کې هم دی دواړو حدیثونو مفهوم چې هغه دا دی الله جل جلاله فرمایي که دا ټول خلک د یو متقی په زړه باندې چې دی نو هغه راجم شي یعنی د ټولو خلکو د یو کامل درجې تقوادار سړی په شانتي لکه څنګه چې یو سړی تقوادار دا ټول د قشان نیکان او صالحان تقوادار شي
بیا هم د الله جل جلاله په لوی کې چې نو هغه زره برابر چې نو لوی ناراضي او کدا ټول خلق چې نو هغه د یو فاجر فاسق سړی په ځړه باندې چې نو راجم شي مقصد دا نه د ټول خلق فاسقان فاجران چې نو هغه جوړ شي بیا هم د الله جل جلاله په لوی کې یو ذره چې نو هغه کمې ناراضي نو گویا نیکی کول اعمال صالحه کول تقوا اختیارول دا د دنیا هم خپل کامیابی ده او د آخرت هم ده د الله باندې چې نو هغه سه احسان یا د الله باندې نو په بڑای کې سیواواله چې نو هغه په دې ناراضي نافرمانی کول صورت کې خپل چې نو هغه نقصان دی نو ځکه همیشه الله چې نو هغه ذکر کړی لعلهم یتقون لعلکم تتقون دا چې د لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ د دې لپاره چې تاسو د جهنم د عذاب نه بچ شئ الله دې موږ ته دغه تقوا نصیب کړي احل لکم حلال کړی شوی دی تاسو د پاره لیلة الصیام پشپه د چې نو د روژې کې الرفث کوروالی رفث اصل کې مطلق چې نو هغه دغه خبرو ته ویل کېږي چې کم سړی په کوروالی په جما باندې اماده کوي دلته تمام مفسرینو دغه چې نو کنایه کړل د کوروالی نه الی نسائکم د خپلو ښځو سره هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د هغوی دپاره چې نو جامې او تاسو د پاره جامري اوس به دې ځکه چې نو هغه د دې تشبیه ولې ورکړي یو ځای بل سره نه پات شي نو هن لباس لکم دا زنانه چې نو هغه تاسو د پاره چې نو لباس دی او الله وی تاسو د هغوی د پاره چې نو لباس او پرده حضرات چې نو هغه ذکر کړي و یو وجه دا په جامع سره چې نو د انسان عیب پټیږي اوس چې مده باندې دنده صبر هم عیب نه خو چې کله د جامع واغوستلې نو د عیب پټ شولو د اوس د دغه باطنی عیب چا د نو هغه نخکاری نو الله وی هن لباس لکم دا خځې ستاسو دپاره لباس دی او تاسو چې نو انتم لباس لهن د ښځو دپاره لباس تاسو چې نو هغه پرده نو د څنګه په د ښځه چې کله سړی واده وکړي د سړی ډېر ګناهونه ډېر عیبونه چې نو هغه پې پټ شي او دغه شان د ښځې چې نو هغه دنیا شي عیبونه دا پټ شي دویم بعضې ځانه ذکر کړي د هغوی هن لباس لکم و انتم لباس لهن جامه دا د سړی زینت دی دا د سړی چې دی نو هغه ښایست دی نو وایي دا سړی دا د ښځو دپاره چې دی نو هغه باعث ښایست دی په هغې باندې چې دی نو هغوی مزین کېږي او ښځې چې دی نو دا د سړو دپاره باعث چې دی نو هغه ښایست او زینت دی نو ځکه الله وایي هن لباس لکم و انتم لباس لهن درېیم وی هن لباس لکم و انتم لباس لهن دا ښځې ستاسو دپاره او تاسو د دوی دپاره چې دی نو هغه لباس وي څنګه چې په لباس باندې سړی چې دی نو هغه د څه نه تکلیف دی شیزونه چې دی نو هغه بچ کېږي نو دقه شانتې په ښځه باندې سړی د ګناهونو نه او په سړی باندې چې دی نو هغه ښځه دا د ګناهونو نه چې دی نو هغه بچ کېږي او څلورم بعضی حضراتو ذکر کړی دی وی هن لباس لکم و انتم لباس لهن وی څنګه چې نو هغه لباس د جمع او د سړی په منځ کې چې نو هغه حائل نه وي بني ادم په جسد بدن په منځ کې نو وی دغه شانتې ښځه خاوند د یو کټ کې یو کمبل کې یو بړستن کې دې کې چې نو هغه د یو کپړه کې چې نو هغه دواړه پټېدی شي څنګه چې د جامې او د بدن په منځ کې بل حائل نه داسې دوی دواړه چې نو هغه هم یو ځای حائل چې نو هغه پکې نه دواړه یو ځای چې نو هغه کملاست او غیر ذالک دا چې نو هغه کولی شي نو ځکه الله وی هن لباس لکم د ستاسو دپاره لباس دی و انتم او تاسو لباس لهن د هغوی دپاره چې نو لباس پردی علم الله انکم الله ته معلومه ده چې تاسو به کنتم تختانون کولو خیانت انفسکم د خپلو ځانونو سره فتاب علیکم نو پس توبه قبول کړله ستاسو مهرباني وکړله په تاسو باندې وعفا عنکم او معاف کړلی تاسو فالآن نو اوس باشرهن کوروالی کوي د هغوی سره وابتغو او غواړئ ما هغه کتب الله لکم چې لیکلی دي تاسو دپاره الله پاک نو دوه معنی دي دلته هم یو چې نو ما کتب الله لکم واده صرف چې نو خواهش پوره کول مقصود نه دی یو علاوه وخت چې نو هغه څه کوي وابتغو تلاش کوي وغواړئ د الله نه ما هغه کتب الله لکم چې کوم الله پاک ستاسو دپاره لیکلي اولادو
نیک اولاد صالح اولاد چې په دې باندې د انسان چې دی نو هغه بقاوي او د دې سره نسل چې دی نو هغه سیوا کیږي. او حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمان مبارک مفهوم دی چې تاسو چې نو د داسې ښځې سره واده کوئ چې هغه محبت کوونکي بچي چې دی نو هغه راوړونکي، زه به په ورځ د قیامت په تاسو باندې چې دی نو هغه فخر کوم. نو یو دقه نو الله رب العزت چې نو هغه کوي وابتغوا ما كتب الله لكم. دویمه معنی چې دی نو هغه بعضې حضراتو چې نو هغه کړي غالبا تفسیر خازن والا هم ذکر کړي، هغه وابتغوا ما كتب الله لكم، تلاش کوي هغه طریقه هغه لار چې کوم الله پاک ستاسو دپاره چې نو جایز کړله، هغه لار هغه طریقه مه اختیاروئ چې کومه د فطرت خلاف او ناجایز ده. نو ځکه الله وابتغوا او تلاش کې وغواړئ ما هغه كتب الله لكم چې الله پاک لیکلی دي تاسو دپاره، کلو او وکلو خورئ واشربوا او څکئ حتی تر دې یتبین لکم الخیط الابیض چې صفا ظاهر شي تاسو ته تار سپین من الخیط الاسود د تار تور نه من الفجر د سبا سحر ثم اتموا الصیام بیا پوره کړئ روژه الی اللیل تشبې پورې ولا تباشروهن او مور نږدې کیږئ جما مکوئ وانتم عاکفون داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې فی المساجد په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا حدونه دي د الله تعالی فلا تقربوها پس مور نږدې کیږئ هغې ته. کذلک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاکو آیاته خپل آیاتونه للناس خلکو دپاره لعلهم یتقون چې هغوی پرهیزګاره شي تقوادار شي.